بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس فرست ایئر بایولوژي نه زموږ سره د چپټر ډایورسټي امنګ انیملز د هغې کې زموږ سره یو ټاپک دی پایلم سیلنټریټا. پایلم سیلنټریټا چې کوم دی د زموږ سره په ګریډ ریډیټا کې راځي، یعنی هغه انیمل چې د هغې باډي زموږ سره د یو نه په سیوا پلینز باندې ټو ایکول پارټ ته تقسیمیږي. هغه زموږ سره په ګریډ ریډیټا کې راځي یا ورته ریډیل سیمیټري ورته ویلی شي. نو په هغې کې زموږ سره دغه یو پایلم دی چې هغه زموږ سره سیلنټریټا دی. سیلنټریټا چې کوم دی زموږ سره کولیوز ویلی شي هالو یا کیویټي ته، او انټران ویلی شي انټسټاین ته. دا زموږ سره د دې مینینګ دی. خو دې ته دویم نوم چې کوم دی زموږ سره نایډیریا ویلی شي. دا نایډیریا ورته ولې ویلی شي؟ نو نایډیریا چې کوم دی په دې کې زموږ سره یو سپیشل سیلز دي، سپیشل سیلز چې هغې ته نایډوسایرس ویلی شي. دا نایډوسایرس چې کوم دی د دې نه زموږ سره نیمټوسس چې کوم دی هغه زموږ سره ارایز کیږي. مثال په توګه دا زموږ سره هایډرا ده، او دی هایډرا کې زموږ سره دا چې کوم سیلز دی په دې ځای کې دا زموږ سره نایډوسایرس دی، او د دې نه زموږ سره دا نیماټوسس چې کوم دی نیماټوسس دا ارایز کیږي. نو د دې وجې نه دې ته زموږ سره د دې نایډوسایرس سیل د وجې نه دې ته نایډیریا ویلی شي. ټیک شو. د دې هیبیټیټ څه شی دی زموږ سره؟ نو هیبیټیټ د دې دا دی چې دا زموږ سره ایکویټیک دی. ایکویټیک مطلب دا دی چې دا زموږ سره په اوبو کې اوسیږي. په اوبو کې زموږ سره په فرش واټر کې وي او په سی واټر کې هم زموږ سره، یعنی هم په فرش واټر کې دي او هم په سی واټر کې دي زموږ سره. ښه موډ اپلای د دې دا چې دا فری لیوینګ دي، زیات تر زموږ سره سیسایل دي او څه پکې موټایل دي. فری لیوینګ زموږ سره پیراسایټک نه دي، فری لیوینګ دي. او څه زموږ سره زیات چې دي هغه سیسایل دي، مطلب دا چې هغه حرکت نشي کولی، د یو ځای نه بل ځای کې ته حرکت نشي کولی، نو سیسایل دي. خو څه پکې زموږ سره موټایل دي چې هغه حرکت کولی شي. دا موډ اپلای دی. باډي وال لري چې دا زموږ سره ډیپلوبلاستیک دی. ډیپلوبلاستیک دا مطلب دی چې زموږ سره د دې باډي چې کوم دی زموږ سره په هغې کې ټو لیئرز موجود دي، یعنی اکټوډرم او انډوډرم. یاد ساته چې کم انیمل زموږ سره هغه په باډۍ کې 3 لیئرز موجود وي، اکټوډرم، میزوډرم او انډوډرم، هغه به ټریپلوبلاستیک وي. خو چې په کم کې صرف 2 لیئرز موجود وي، اکټوډرم او انډوډرم، دا به زموږ سره ډیپلوبلاستیک وي. نو اکټوډرم چې کوم دی هغه پروټیکټیو ان فنکشن دی، او انډوډرم چې کوم دی هغه زموږ سره ډایجسټیو ان فنکشن. اکټوډرم پکې چې کوم دی دا پکې بارانې لیر دی زموږ سره، نو دا پروټیکشن ورکي. او انډوډرم چې کوم دی دننه لیر دی، نو دا د ډایجسټیو سیستم کار کوي زموږ سره، ډایجسټیو ان فنکشن دی. ټیک شو. خو د دې نه علاوه چې په کوم کې میزوډرم نشته دی کنه، نو یاد ساته چې په دې اکټوډرم او د انډوډرم په منځ کې به زموږ سره نان سیلولر میټیریلز موجود وي چې هغې ته به میزوګلیا ویلی شي. یعنی د اکټوډرم او د انډوډرم په منځ کې زموږ سره نان سیلولر میټیریل دی، هغې ته څه شی ویلی شي؟ میزوګلیا ورته ویلی شي. ټیک شو. بل زموږ سره باډي کیویټي چې د دې ده که نه زموږ سره په هغې کې زموږ سره یو کیویټي دی چې هغې ته ګیسټرووسکولر کیویټي یا انټران ورته ویلی شي، اوپن بای ماوت اونلی، چې هغه به صرف ماوت ته اوپن کیږي. او دې د وجې نه دې ته زموږ سره سیک لایک ډایجسټیو سیستم ویلی شي. یعنی سیک لایک ډایجسټیو سیستم هغه سیستم دی چې په هغې کې به صرف ماوت موجود وي، انس په پکې نه موجود. نو په دې کې زموږ سره په دې سیلنټریټ کې سیک لایک ډایجسټیو سیستم دی، او کم کیویټي چې پکې دننه زموږ سره ده هغې ته ګیسټرووسکولر کیویټي ویلی شي. دا زموږ سره هایډرا ده، نو په دې کې چې دا زموږ سره دننه کم کیویټي ده دې ته انټران یا ګیسټرووسکولر کیویټي ورته ویلی شي. او دا زموږ سره په ماوت ته صرف اوپن شوی. نو که دې تاسو وګورئ دا زموږ سره ماوت دی او دا زموږ سره کیویټي ده، نو صرف په دې ماوت باندې د خوراک خوري او اوباسي پې هم بهر. ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره سیمیټري چې په دې کې ده، نو هغه موږ ما تاسو ته مخکې وایو چې هغه زموږ سره دا ریډیل سیمیټري دي چې باډي زموږ سره د یو نه په سیوا پلینز باندې 2 ایکول پارټ ته تقسیمیږي. په دې کې بل زموږ سره ټینټیکلز موجود دي، او دا ټینټیکلز چې کوم دی ماوت سراونډډ بای ټینټیکلز بیئرینګ نیماټوسس. د دې د ماوت نه چاپیره زموږ سره ټینټیکلز موجود دي، او دا ټینټیکلز چې کوم دي د دې نه زموږ سره څه کیږي؟ نیماټوسس ته هغه ارایز کیږي. لکه دا زموږ سره نه دی، دا چاپیره زموږ سره کوم دا هیر لایک سټرکچر ښکاري، دا بار ته چې راوتي دا زموږ سره څه شی دی؟ دا ټینټیکل دی. دې ټینټیکل نه به زموږ سره دا نیماټوسس چې کوم دی دا ارایز کیږي. ټیک شو. نیوټریشن چې کی دا زموږ سره دا هیټیروټرافیک دی، یعنی مطلب دا دی چې په نور ارګانیزم باندې ډیفینډ کې خپل خوراک ته حاصلي. کارنیورز دي، او نور چې کوم دی زموږ سره سمال ارګانیزم خوري، لاروا خوري، سمال فیشز خوري، او انسیکټ چې کوم دی خوري. دا د دې زموږ سره خوراک دی. ډایجیشن پکې ایکسترا سیلولر او انټرا سیلولر ډایجیشن دی، یعنی په سیل کې دننه زموږ سره ډایجیشن کیږي، نو انټرا سیلولر دی. او د سیل نه بار چې زموږ سره کوم ډایجیشن کیږي هغې ته ایکسترا سیلولر. نو ایکسترا سیلولر او انټرا سیلولر ډایجیشن پکې، یعنی مطلب دا دی چې دا زموږ سره دا چې پکې زموږ سره دی، دا زموږ سره د سیل نه بار دی کنه په دې ګیسټرووسکولر کیویټي دا ایکسترا سیلولر ډایجیشن دی. او دې نه علاوه په دې په سیلز کې زموږ سره ډایجیشن کیږي، هغه انټرا سیلولر ډایجیشن دی.
سکلیټن چې کوم دی زموږ سره اکزوسکلیټن دی او د کیلشیم کاربونیټ نه زموږ سره هغه جوړلې مثال پته لکه کورس شو په دې کې زموږ سره د کیلشیم کاربونیټ نه جوړلې اکزوسکلیټن مطلب دا دی چې د دې سکلیټن د باډي نه زموږ سره هغه بار دی او انډوسکلیټن یو اکزوي چې سکلیټن په باډي کې دنه وي هغه زموږ سره انډوسکلیټن دی چې باډي نه بار وي هغه اکزوي نه دی سکلیټن زموږ سره اکزوسکلیټن دی د کیلشیم کاربونیټ نه جوړلې کولونیل فارم کې ایگزامپل زموږ سره کورس دی دا د یو ایگزامپل دی ښه نروس سیستم چې د دې سلنټر زموږ سره د کنلو په دې کې سی ان اس نشته دی یعنی سنټرل نروس سیستم په کې نشته دی برین او سپاینل کارډ په دې کې نشته دی خو نتورک اف نیورونز په کې موجود دی هغه په کې زموږ سره د نروس سیستم کار کوي ډیولپمنٹ چې کوم دی زموږ سره ډایریک هم کیږي او انډایریک هم کیږي ډایریک مطلب دا چې ډایریک زموږ سره د امبریو نه اډلټ زموږ سره جوړیږي او چې کله په کې زموږ سره د ډایریک نه جوړیږي لاروا په کډوم به جوړیږي نو هغه بیا انډایریک نو انډایریک په دې کې کیږي او چې کوم لاروا په دې کې زموږ سره کی جوړیږي هغه لاروا ته ویل شي فلینولا نو دا فلینولا چې کوم دی دا زموږ سره په دې کې لاروا ده بل کریکټریزم سره چې دی هغه ریپروډکشن نو ریپروډکشن په دې کې زموږ سره اسیکشوالوم کیږي او سیکشوالوم کیږي اسیکشوال ریپروډکشن په کې د بډینګ او د ریجنریشن په ذریعہ سره کیږي بډینګ ویل شي چې کله د باډی نه بار زموږ سره اوټ گروث وشي او هغه اوټ گروث نه بیا نیو ارګانیزم زموږ سره جوړیږي نو دې ته بډینګ ویل شي په دې کې د بډینګ په ذریعہ سره اسیکشوال ریپروډکشن کیږي بل ریجنریشن په ذریعہ سره کیږي چې کم ارګانیزم چې د هغې نه یو پارت کټ کړی شي او هغه ارګانیزم هغه پارت دوباره ځان له جوړوي دا ریجنریشن دی د بډینګ او ریجنریشن په ذریعہ سره پکې اسیکشوال ریپروډکشن زموږ سره هغه کیږي سیکشوال ریپروډکشن چې دی هغه به زموږ سره د فیوژن اف گیمیټ سره کیږي یعنی میل فیمیل گیمیټ سپم او او په زموږ سره رایوځي کیږي دا غن زموږ سره زایګوټ جوړیږي او هغه زموږ سره بیا نیو ارګانیزم امبریو هغه ته زموږ سره بیا تی ارګانیزم جوړیږي نو مطلب دا دی چې سیکشوال ریپروډکشن پکې د فیوژن اف گیمیټس په ذریعہ سره کیږي سرکولیټری سیستم په دې کې نشته دی ریسپایریشن او ایکسکریشن چې دی د ډیفیوژن په ذریعہ سره کیږي د باډي سرفیس نه د دې د باډي چې کوم سرفیس ته بارانه نو د هغې په ذریعہ سره د دې نه زموږ سره ریسپایریشن هم په هغې باندې کوي او چې کوم ویسټ پروډکټس دي هغه هم زموږ سره د ډیفیوژن پروسس په ترو باندې د باډي نه بار ډیفیوژن هغه ته ویلی شي چې کله مالیکول د های کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته بغیر د انرژي د استعمال لزین د پروسس ته ډیفیوژن ویلی شي نو د دې پروسس په ذریعہ سره په دې کې ایکسکریشن او ریسپایریشن کیږي بل په دې کې اهمه خبره دا ده کنه چې په دې کې فولیمارفیزم کیږي فولیمارفیزم ست ویل شي نو فولی ویل شي منیتا او مارفیزم ویل شي فهمتنو اسانه خبره ده چې کله زمون سره یو انډیویډوال یو ارګانیزم هغه د دوه نه په سیوا حالتونو کې زمون سره مندل شي نو دي ته ویل شي فولیمارفیزم زه به ډیفینیشن تاسو کوم چې د اکرنس اف structurally and functionally more than two different kinds of individual is called zygotes within the same organism is called فولیمارفیزم چې کله زموږ سره موندل شي یو ارګانیزم د دوه نه په سیوا حالتونو کې خو هم سټرکچرلی او هم فنکشنلی نو دی ارګانیزم ته موږ زایډز وایو دا کوم ارګانیزم چې د یو نه په سیوا د دوه نه سیوا حالتونو کې موندل شي او چې په یو سیم ارګانیزم کې دا زموږ سره کله کېږي نو دی بیا پولیمارفیزم ویل شي په کوم ارګانیزم کې زموږ سره د زایډ دا کیږي نو د زموږ سره فولیمارفیزم دی ارګانیزم ته زایډ ویل شي دی پروسس ته فولیمارفیزم زه تاسو ته مثال درکم اوبیلیا زموږ سره یو سلنټریټ ته اوس په دې کې فولیمارفیزم کی فولیمارفیزم د یو حالت دا چې د بیا د بډومبه په فولف حالت کې بیا به میډوسا تاوړي نو ګوره په فولف حالت کې چې دا وی کنده زموږ سره ګیسټروزایډ وی او چې کله زموږ سره په میډوسا کې ویندا ګونوزایډ دی ګیسټروزایډ مطلب دا دی چې دا به زموږ سره خوراک تیاری په دې ټایم کې او په دې کې زموږ سره ګونیډز به زموږ سره جوړي نو ګور په دې حالت کې هم کېدلی شي په دې حالت کې هم دی کېدلی شي نو په دې حالت کې زموږ سره په ګیسټروزایډ کې په دې کې به په ګونوزایډز کې بل فولف چې کوم دی دا به زموږ سره سلندریکل فارم وي او میډوسا چې کوم دی دا به امبریلا وي یعنی دا به زموږ سره په دې حالت کې چې دا زموږ سره داسې یو سلندریکل حالت کې زموږ سره موجود دي خو په دې حالت کې زموږ سره وی کنه امبریلا حالت کې زموږ سره داسې یو امبریلا حالت کې به زموږ سره موجود وي ټیک شو په پولف حالت کې چې کوم وی کنه دا اوبیلیان دا به سیسایل وي یعنی دا به زموږ سره حرکت نشي کولای او چې میډوسا حالت کې دا به فری لیوینګ وي زموږ سره په فولف حالت کې بچي وي زموږ سره اوبیلی دا به نیوټریټو انډیویډوال وي یعنی خوراک تیاری په دې کې به زموږ سره ریپروډکشن کی په دې کې چې کوم دی زموږ سره ریپروډیوس کیږي دا په اسیکشوال ریپروډکشن سره کیږي او په دې کې چې زموږ سره کیږي نو به زموږ سره په سیکشوال ریپروډکشن په ذریعہ سره کیږي نو مطلب دا دی چې دا اوبیلی یو سپیشي دا یو انډیویډوال دی یو ارګانیزم دی خو دې په دوه حالتونو کې مندل شي په فولف حالت کې بیا زموږ سره په میډوسا حالت کې وي نو دا سي انیمل دا سي زموږ سره انډیویډوال چې د دوه نه په سیوا حالتونو کې زموږ سره مندل شي دې ته زموږ سره ویل شي د پروسس ته فولیمارفیزم
بل خبره زموږ سره دا الټرنیشن اف جنریشن هم دی. نو الټرنیشن اف جنریشن ډیفینیشن دا دی چې د چینج اف جنریشن فرام ون ټو اذر اند اذر ټو فرست از کال الټرنیشن اف جنریشن. چې کله زموږ سره یو جنریشن چې کوم دی زموږ سره هغه بدلیږي د لومبني نه بل ته او دا بل بیا واپس هغه لومبني ته بدلیږي دې ته ویل شي الټرنیشن. لکه مثال په تور دا فولپ نه دی د دې نه میډوسا جوړ شي او دا میډوسا چې کوم دی د دې نه بیا زموږ سره فولپ جوړیږي. نو فولپ نه میډوسا د میډوسا نه فولپ د فولپ نه میډوسا او د میډوسا نه فولپ. نو مطلب دا دی چې دا ارګانیزم بل ته کنورټ کیږي دا بل واپس هغه لومبني ته کنورټ کیږي. په دې طریقې سره چې دا زموږ سره کم پروسس کیږي دی پروسس ته څه ویل شي الټرنیشن اف جنریشن. دا زموږ سره په دې سلنټریټ کې زموږ سره کیږي. اگزامپل زموږ سره سلنټریټ څه شي دي هایډرا دا اوبیلیا دا او جیلی فش دي او سی انیمون. دا زموږ سره دی اگزامپل دي. دا زموږ سره یو هایډرا تاسو ته ما خایدا هغه ډرا کړی دا. خو د زموږ سره د سلنټریټ اهمیت څه شي د لومبي اهمیت زموږ سره دا دی کنه په دې کې چې کم کورس دي دا اکونومیکلی زموږ سره ډیر زیات تجارت په تور باندې زموږ سره ډیر زیات اهم دي ډیر استعماليږي. جیلی پیس چې کوم دی زموږ سره د خوراک د ذایقې د لپاره ډیر خوري ډیر خیسته خونی وي دي. نو دا د خوراک د لپاره زموږ سره په بعضي ممالکو کې دا استعماليږي. خو سو فایزنس چې کوم دی زموږ سره په دې کې زموږ سره سلنټریټ هغه فایزنس دي. نو هغه زموږ سره مختلف قسم لامبوزن ته چې کوم دی زموږ سره بیماریاں ولاړي او هغه ته چې کوم دی ډیزیز کا نو دا زموږ سره امپورټنت دي. نو دا زموږ سره و فایلم سلنټریټ.